استاد محترم جناب شیخ غلام الرحمان صاحب مدظر العالی، مقتدر علماء کرامو، د دینی مدارسو ذمہ دارو، دانن مجلس بارموقع دا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یو ایجنڈا مخې ته راوړې ده او د ملک د پاکستان اسټبلشمنټ د هغې غلام ده او د هغوی ایجنډا هغو سر ته رسول غواړي. دغه وجه ده چې د مدارسو خودمختاري سلب کول او په خوږو نارو سره چې دا موږ په مین سټرینینګ یا قومي ادارې کې شاملوو، عوامي حکومتونه برای نام او د نقطه کردار ډیر زیات تا. په نیشنل ایکشن پلان شي بنیادی دا خبره ده او دارنګي FATF اهداف شهن دغه شی شامل ده چې دینی مدارس دوی د بین الاقوام لپاره خطر غني او دوی دا خبره نن کوي چې نن موجوده ګلوبل ویلج شي د مدارسو دا موجوده پوزیشن قابل برداشت نه ده او پردیونه بس ګیله کوو خپل په دې شامل دي. د موږ نام نهاد د سلیکټډ حکومت وفاقي وزیر تعلیم بیان ورکړي چې موږ دا یوه کارنامه کافي ده چې د موږ تنظیمات مدارسو په حواله باندې چې موږ مدارسو باندې خپل ایجنډا ومنله. موږ د مغرب ایجنډا د مدارسو په حواله نه منو چې کله عملاً دلته انګریز موجود و، دارالعلوم دیوبند، مدرسه شاهی مراد آباد، دارالعلوم کوم مدارس جوړو هغو هلته د سپین انګریز په موجودګي کې د دوی د پلان ناکامولو دپاره مدرسه جوړه کړې وه. ته بیا نن څرنګه په ما منې؟ اما عزتمندو موږ د خپلو نه دا ګیله کوو چې لږ ګزاره کوو. نن موږ ته وایي جمعیت علما دی د مدارسو په نظام کې مداخلت نه کوي، دا سیاسي تنظیم ده او مدارس غیر سیاسي ادارې دي او تعلیمي نظام کې د سیاست موږ ته نه را داخلوي. زه افسوس کوم په دې خبرو باندې چې وفاق جوړاو مفتی محمود هلته خو دا خبره نه دا مفتی محمود سیاسي نه چې په مدرسه ګرځېده او دا مولیانې په یو نظم کې راجمع کول. نن دا خبره پیښه شوه. زه خبره ختموم. ما عزتمندو مدارس په باره کې موږ نه همیشه دا سوال کوي د تاکسو شي دا ځینې انټرپرسن او دا خلک کوي چې موږ ته حکومت ایجنډا خو ډېره بهترینه ده او مدارسو ته ښه مقام ورکوي او پیسې به درکوي او بجټ نه او خواږه بیانونه کوي او دا مدرسه به ډاکټران پیدا کوي او دا به انجینران پیدا کوي او داسې دومره د قمقل زامن دي. ما بل ورته مې چې میډیکل کالج نه انجینر وتلی او دا تاسې ولې نه کوو چې لا کالج نه شمس الاحسیه موجود ده چې تاسې یو انجینر تیار کړی چیرې یو فني ادارې نه د تیوري یو ماهر PhD ډاکټر پیدا شوی ده. زه خو افسوس کوم په دې باندې. ما وایي چې نه خو دا بنیادي تعلیم خو موږ مدرسو کې شته
دا میډل او ایمیټر کوئی موږ مدرسو شستا خو میډل نه بعد تعلیم تقسیمیږي وای دا ساينس تا دا آرټس تا لسم چې تقسیم سي کنه بیا لسم نه بعد بیا وای دا میډیکل او دا پری میډیکل او دا انجینرینګ دا پلان دا او فیزیک نه بعد خو بیا بالکل اذا تقسیم سی بي کې څوک فزیکس وای او څوک کیمستري وای او څوک سوای او څوک آرټس خپل مضامین وای نو تا پیدا وشي دا اعتراض ته ولې نه کوي چې د انجینرینګ یونیورسيټي مولوي صاحب ولې نه تیارای ما ادارې جوړې دي پاره دي چې دا به د قرآن او سنت ماهرین پیدا کوي دا دور د سپیشلایزیشن دا د تخصص دنیا دا نن ماته په دینی علومو کې ماهرین پیدا کول پکار دي او دا مدرسې جوړې دښې دي پاره دي نو کته ما قومي ادارې کې شامل ہے قومي ادارې کې غوښتنه زموږ کې شامل یا تا شینیر نه پیدا امریکای پیدا کو تا ش ډاکټر نه پیدا برتانیې پیدا کا ما شمالا پیدا کا او تر اوسه پر جامع ازهر هغه ملا نه پیدا کړ په دیني علومو کې یما دارالعلوم سرحد یما دارالعلوم حقانی چې کوم ملا پیدا کړي یما بنور ټاون چې کوم ملا پیدا کړي هغه د مدینه یونیورسيټي پیدا کوله پس په دیني علومو کې خود کثیریم یہ دنیا کے ہر مسئلے شریع حل زور کولے سم تو ہر مسئلے سے چین کا محتاج ہے تو امریکے تا ناستے غلام یہ سجدہ دا زکا لگولے دا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو دنیا سے تا غلامی کاش صدا کار دے ماتا حوالے ہوئے تو گورا کہ امریکہ پہ ماتا سجدہ لگئی کہ انہوں نے گئی دا سائنس اور ٹیکنالوجی کو دنیا سے جو کا افسوس کو پتا باندھے تمام سبق سے پیدا مدرسے نہ دا جامع ازهر نے مولا ولی نہ پیدا کیڑی میں جامع ازهر نہ سره مولا پیدا کیڑی وہ یا گور جی کے پینٹ پتلونیا چولے اور ڈایا چولے اور شجا تر لاس نہ رنی ولی اور شراب باندې سے نہ خپا کیڑی تاسو مولا ولی تنگ نظر نہ میں اس خبر دا علم مسئلہ نہ د کلچر مسئلہ دا علم مسئلہ نہ د معاشرتی ظلم مسئلہ دا امام مدرسہ چې ما ته کوم سوچ راکړي ما ته کوم تر زندگی راکړي تر دې نه وایي په ګلوبل ویلیج نن تا ته دا شی ګران پروزي او دې نظر نه داس بازار کېږي ورک پسه خدا شی په پرې نشګو ځان به قربان کړه په مدرسه زنه قربان او د مدرسې کوم مقصد دا به ان شاء الله برقرار ساتو دا جنگ بجاری ان شاء الله دا جنگ بجاری چې تر څو مولانا فضل الرحمن وی دا برګ جنډه د جمعیت یو کارکون وی ان شاء الله مدرسې ته چا پلار لاس نو واچي ان شاء الله په پیسو نه غلطه یو په پیسو نه مدو کاوا په روپې نه مدو کاوا یاد ساته دا فتای نامونه نه دي دا نامونه زده چاپلوسي دنیا ته نه درځم ما ته د تقربونه نه دي قبول ما ته د خپل ملنګي قبول ده مر په خپل غریبي فخر کو او دا غریبي ما ته رسول الله شولې دا ما ته صحابه شولې دا ما ته اصحاب صفه شولې دا په بربند بدن باندې سبقونه ویلي ان شاء الله وایم به تاسو سترګو څخه سترګې اچو واخر دعوانا الحمدلله